د اختر ختمېدو وروسته هم په صدریاب کې د عام ولس په ګڼ شمېر کې راتګ دوامدار دی. صدریاب د چارسدي هغه د سیل سپاټی واحد ځای دی چې د لرو پرتو سیمونه ورته نه یوازې سیلانیان راځي بلکې ځان سره د خپلې کورنۍ ماشومان او زنانه هم راولي. دلته راغلی یو تنزیشان د خپلې کورنۍ سره د پېښور نه راغلی دی. وایي چې ماحول یې ښه دی او خپل واړه په کشتو، چیرلیفټ او نورو زانګوګانو کې وګرځول. ماشاءالله ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی چې کوم دی ګیدرینګ وغیره چې کوم دی کېږي دلته کې والله چې سهولیات نه چې کوم دی هم ډک دی، لنډ هم دی موږ سره. ماحول ډېر مزېدار دی. کوم چې دا بوټینګ دی دا مختلف قسمه دا کوم پکې نوی چې راغلی دی دې کې ماشومان له چکر ورکړو. دغه چیرلیفټ چې کوم دی دې کې چکر ووالو. دغسې اوس د هارس چې کوم دی دي هغه کې خواهش کې چې موږ په هارس باندې هم چکر ووهو. امید دی چې په دې باندې هم دې چکر ووهي. په صدریاب کې نن زنانه هم په ګڼ شمېر کې لیدل کېدې. دغلته د صدریاب د کبانو د دکاندارانو د اتحادیې صدر جان محمد المعروف جاني دلبر ریډیو ته وویل چې دوی د سیلانیانو په تحفظ پوره نظر ساتي ولې چې دلته راتلل د نارینه‌و سره د زنانو هم پوره حق دی. نن د اختر څلورمه ورځ ده. الحمدلله دې کې داسې یو ناوړې وقوعه نه راغلې چې یا سیند ته څوک غورځېدلي یا دلته جګړه شوې یا اکسیډنټ شوی دی. په موقع سره ای سی صاحب هغې ډیوټۍ خپلې کوي او دا پرامن چې دی نو زمونږ خپل هم دې کې سیول 10-15 کسان ګرځي یا جیب تراش راځي یا څوک پردی زنانه تنګوي نو هغه الله ګواه دی چې هغه پولیس ته موږ نه په ګوته کوو. مخه سره خپل پکړ د کړ کوو. که کم خویندې کم وروڼه کم بچي زما دا میسج اوري نو سردریاب به د اتوار دروازې پورې راځي دی. دغلته راغلي سیلانیانو غوښتنه وکړه کو چېرې په سرکاري کچ صدریاب پکنیک سپاټ ته پاملرنه وشي او سهولتونه پکې برابر کړي شي نو دا به د چارسدي ضلع په معیشت کې بهتر رول ولوبوي. علب خان شرپو دلبر نیوز چارسده.